تاج دې په سر دی او دام د ټولو سبزیانو بادشاہ دی تاج په سر. بادشاہ ویل ٹھیک ویل سبا بیا پاخه کوي چې سبا بیا تور باټینګن راووته بادشاہ ته کې خو خوند به نه ورکړي. ویل مولا دو پیازه صاحب وی چې ها صاحب وی دا تور باټینګن خو ډېر خراب شی دی. وی صاحب کدا خشه وی نو د په سرمند چندخ پشان نه و. تور باټینګن په سبزیانو کې خراب شی دی. سرمن ته وګوره د چندخ سرمن او د تور باټینګن یو شان. بادشاہ د لاس ونی و مولا دو پیازه ویل وجنم دی پټکی اوس ته سر قلمو پرون دی ویل چې د سبزیانو بادشاہ دی تاج په سر دی او نن دی تی چندخ جوړ. هغه ویل بادشاہ قبله عالم د سرمن غواړم زمون تور باټینګن سره څه کار دی چې خدای کا خراب دی. مونږ خو بادشاہ خوشاله و چې کوم شي ته خوای مونږ تاجم ور پسر چې کوم ته خراب وای مونږ چندخ. آخر ستا دا دومره مهربانه به ازمو پڅ چې ستا هر خبر سره مونږ لبیک نه وای. نو دا د مولا دو پیازرونو دوی به دا فتوی ورکړي چې اوسه تخت و بخت برقرار اوسېګا او دا ډېر ښه کار دی. نه کالاباغ ډیم د ټول فرنټیر انجینیران ځکه چې تاسو په نه پوهیږو د ټول فرنټیر انجینیران او جغرافیایي علم ساتلو والا اغي ټولو دا ویلي دي چې کالاباغ ډیم به 50 میله ډب وي. 50 میله ډب کې د کالاباغ نرانی ستر په خور او نوخار او مردان او کوړه او پلانې دا ټول بزیم شي کورونه بم پاس په وبو ګرځي. نو مونږ په قیمت د کالاباغ ډیم اجازت ورکول ته تیار نه یو په هیڅ قیمت. یو ټکی زما دماغ کې راغلی چې خدای پنجابیم زما رور دی خو چې زما څومره ځمکه دلته اوبو خراب کړه هغومره ځمکه د پنجاب مونږ له راکړي. ټیک ده دا خلق چې د چا کلي پکې راشي د چا ځمکې پکې راشي دا د بوزي او په پنجاب کې د په خپلو ځمکو آباد کړي. داسې به وکړي را سره ایثار وکړم که نه زه ایثار وکړم چې زما فایده ده نو ستا فایده زما کور رانه چې زما کور رانه خو ته ما لالته کور راکه که نه. د ابو ایوب انصاری په سنتو تاسو پنجاب دی معاملو کی کنه څه مهربانه او د خدای نظر کرم چې دی هغه د صرف په پنجاب وي او دا صوبه چې دا د خدای بندگان دي. کارخانه دی پاغي کی وی حکومت ته داغي وی دولت ته پاغي وریږي مهربانه دی پاغي. د هلال کمیټې میټینګ سده چې تر اوسه پورې په دې صوبه کې ونکو عملیان دومره متعصب چې دا صوبه ورته د سړي ځامن نه ښکاري دی. د دې صوبې په گواهی په ملک اختر نه کوي. د بوټو نواله تر ضیاءالحق صاحب پورې څومره زمانه چې د هلال کمیټه وشوه تر اوسه پورې یو میټینګ په صوبه سرحد کې نه دی شوی. کراچۍ کې کیږي سندھ کې کیږي لاهور کې کیږي مونږ ورته بني ادم نه ښکارو. زباره قربانی حکم خو کتام چرته ماته د سړی په نظر کتلی که نو زما عزیزانو عرض می داو چې تاسو خو د خدای په قهر اخته پوهیږئ نه یا چرګان لوبوئ یا مړزان لوبوئ کنه جی یا تاشونه کوئ یا ساربه چې درکې دي په بنگلو کې ای دې ښځو سره ګډیږي یو ځای ته پوه شوې او ملک به درنه سیلاب یوسي اول سیلاب به په دې بدبختو راځي. زما جونګړه کوبه یو سیدا دومره د تعجب خبره نه ده. دغه بنگلیم د مرګه پاتې شه دا بنگلې بدر نه وبه یو سي دغه خزي ترکۍ اسپې چې تاسو ساتلې دي دغه نه بخلاص شي. مونږ سره د ځان غم خو دومره نه دی. مونږ خو یو جیرب ځمکه نشته په ښار کې یو جیرب سکه کنال نشته
هاي دا هغو چې د چا 10,000 جریبه ځمکه ده او د چا 15,000 جریبه ده او د چا 15,000 جریبه ده او د چا 3,000 جریبه ده او د چا 2,000 جریبه. په قهر خو به هغه خلک اختی. زمونږ څه دي؟ مونږ یو کنال ځمکه ښار کې نشته، نو چې یو کنال هم نشته مونږ له غم څه دی؟ که غم دی خو دې بدبختو دپاره دی. د دوی ځمکې به ټول جیل شي او تباه به شي. آسمان در باندې وچ دی. تاسو وګورئ لل مې بیا تباه شو. پروسه کالم لل مغلې ونه شوې، جوار ونه شو، او آینده دې بیا بارانونه نشته، لل مې به دې بیا تباه شي. که به څه خدایي رحمت در باندې بند دی. بدبخت قومه، تاسو خدای سره په ډزو یئ، خدای سره په جنگ یئ، نو ګورو چې څوک به ګټي. بدبخت قومه، قرآن ته او دین ته سپک ګورئ، خدای سپک کړئ، خدای ورک کړئ. چې په ځان پوهېږې خپې به دې په سره اورېدلي، بیا به د طوفان نوح په شان داسې داسې کوې والله که هېڅ په لاس درشي. تاسو نوح علیه السلام پورې هم خندلي چې دا کشتی جوړئ، دی به کشتی کې مونږ مړه راځه. نوح علیہ السلام ورته وی چې خاوه او فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لګون دی وخاندئ، بیا به داسې جاړئ چې جړاب هم څوک رکاولی نشي. تاسو نه خو ملک ورخ اوبو وړی، ورخ دنه اوبو وړی. اوس منډه ته تاسو ټول د کلو خلق په دې پوهېږئ چې ورخ د زمیدار نه اوبه یوسي، که 3 یومه په اوږه او منډې ورپسې ویا ورخ بیا را واپس کېږي. ورخ دنه اوبه یوړ. مړه شرم وکئ، یو د رشکو سلنسر یې نشئ ټیک کولی. تاسو وګوره په دې سړک و رشکو نه جالۍ ویستې دي، یو رشکه چې در سره تېره شي 3 ګنټې به دې مازغه کړنګېږي. ستا ټریفک والا یو رشکې نشي کنټرول کولی. سکوټرونه سلنسرې ویستې دي، هلکان پې ناست دي، داسې ډرار به شي چې تا به اسمان را وغورځېدی. تاسو علاج کولی شي. زما عزیزانو عرض دا دی ورخ در نه اوبو یو راټینګې به کم طرف نه. ورخ د هغه قومونو اوبه نه وړي چې کم قومونو کې څه هوش وي، سړیتوب وي، پکې په خبره پوهېږي، د ملک د ځمکې غم وي ور سره په زړه کې. تا سره د ملک د ځمکې غم نشته، د ملک د اوسېدونکو خلقو غم نشته در سره. ته وګوره ستا د ملک اخبارات، پلاني ځای کې بینک لوټ کو 10 لکه یې ووالې، پلاني ځای کې یې ووالو 20 لکه یې ووالې، په پلاني کور ور واوړېده 10 یې مړه کړه، په پلاني کور. دا څه د ټوکو خبرې دي؟ دا څه ماحول دی؟ بیا ته چغې وهې چې ستا په ملک امن او امان دی. امن او امان دې ته وایي. زما عزیزانو عرض دا و چې نور به دا ملک ذلیل او رسوا کېږي، ځکه چې قرآن پکې رسوا دی، دین پکې رسوا دی. تاسو وګورئ د ملک ښځې او جینکۍ. نن د پښتو وحدت اخبار کې دي چې ډیپټي کمشنر دې توجه کې د جینکو بربند فوټوان خرڅي. ما وی چې دا فوټو ډېر تعجب خیز دی، که بربندي جینکۍ خرڅېږي دا د تعجب خبره ده. دا څه د اورېدو خبرې نه دي. څومره عصمت فروشي چې د ماښام تیارې نه وروستو د شپې تر 1201 ستا په دې سرکو کېږي. بیا هغه عصمت فروشۍ دپاره ستا د ملک قانون وګوره. زما عزیزانو مونږ شرمېدلي یو، شرمېدلي، مونږ بربند یو. څه وشو که هسې لمنې ممنې را باندې پرتې دي، والله زمونږ هر څه ښکاري. لکه د ایکسرې مشین ته چې ور مخامخ شي او هر څه دې پکې ښکاري، مونږ ایکسرې مشین ته مخامخ یو، زمونږ هر څه ښکاري. مونږ شرمېدلي یو. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د ملک قانون نشته، نظام نشته، ضبط نشته. ما ته خندا راشي چې زه اعلی سطح اجلاس ټکی وګورم. اعلی سطح اجلاس
اعلی سطح اجلاس نہ دخاریانو ٹکے رایات سے چھ پھٹیا پہاڑ تے نکلا چوہا اعلی سطح اجلاس فیصلے پہ کتنا ہوئے اعلی سطح اجلاس کتنے فیصلے ہوش وہ بسکٹ مسکٹ ہو کھڑو خلچ خوزی خبری کولش بیت المال بنیاد ہوا تو پچشی پا لہویاتو پا عباسیاتو 38 کروڑ روپے د صدر پٹی اسٹیشن لگی دلی 38 کروڑ اس دا پورا کامل نہ دے بل بیو جوڑی دے ملک تا دی سیزنو ډیر ضرورت تے کدے ملک تا دا روٹائے دا جامع دا دے ډیر ضرورت تے زما عزیزانو نور بگو رئی خپل تماشے بہو کہے چہ دا دردم نہ اڑکے او دے دا پارا ملاو نہ تڑلا چہ منگ دا مل قانون بدل کرے نہیں ترغی پورے پارام نکینو واللہ العظیم کا خورس پا دربین کی مگو رئی چرا کشما کوتا کرا پسیدہ کرا واقع شیخونو دیر زورا ورشے ویلوست دا گیٹای ماتو وقت ذالکم مالوالی ویل گیٹای دی پٹی وی او بانگ دیوی دا بانگ چرتا کی مالخا شیخ صاحب بیابا بڑے واما ویل دا استی والی وی مال معاف میں کا بیابا پرتوگو باسن بانگ دی لیلی کور روان کچی کور دیو رای پا داگا سی خلقو زمون سر یو دور داسم پا دی ملک تیر دے که پا مانزه کی بے اولی دی چی گوتا دیم چا تکڑا پا مانزه کی بے در ٹوپ کو گوتا بے دلا ماتا یا بے پی چاکو لگا رنگ رنگ شکل کے صحبہ دا دین طرف کی دا سے غضبونم تیر شیری دا بی دینای طرف خوادو تپوس مکوا خود دی کر پا دی دین کی چکما علوم مونگ خلقو کرے اریانش پرتوک پینسی ٹیٹی او گیٹای پٹی دا یو مسئلہ اس را یادش دا چاچ دا گیٹای ار وقت پا پرتوک کی پٹی ار وقت دلتا زمونگ دی جماعت تم یو بے خدا غندرازینو آگوی چی پینسی اوچتے کئی اور ادلی بمی ادرے گئی صفونہ سم کئی پینسی اوچتے کئی دا مسئلہ دا سے نہ دا پینسی اوچتے کئی پمونس کے مسئلہ دا سے دا چی آر وقتے دا چا پینسی دا گیٹو نخکتوی او گیٹای پٹیوی دا سڑی تب دا قیامت پورز اللہ دا رحمت پا نظر ندو آر وقت مانزہ تخصیص پکی نشتا چی تگینی مانزہ کے بڑے ہوا ابو بکر صدیق چی دا حدیث پیغمبر ہوئی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا جڑا شو و یا رسول اللہ زماتا خود خیٹی لک تکلیف تے لن میں چنگولے نشم رانا کلاو خوئے گی و گیٹائی میں پٹیش نو سردار کونین ورطاو فرمائل چی ابو بکرہ اللہ تد دی گناہ نہ بار کرے خیر پیغمبر فرمائلی دی چی دا علامت خیالاو دا متکبرین تاسو خیال رہا دا نر سڑی چا منشا کے دیشی گیٹائی پا پرتوک کے پٹے چا منشا کے دی یعنی گیٹائی دیوالی پٹی کری گیٹائی خود خزی عورت تے چی گیٹائی بربندی منزی نکی گی نستا گیٹائی والی دی پٹی دا یو نوے قسم کلنکاری یو کلنکاری سکے خو حرامی تو اونچا کی پرتوک تڑک نا خیٹا کے لیے تکلیف ہو یا بعض خیٹا غٹائی پرتوک پٹنگولے نشی لاندے تڑی دا عذر دا وجہ کہو خو خیر دے عذر نو نو بیا عزیزانو گٹائی چے دا چا پٹی لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ دا بخاری روایت تے اللہ بدغ سڑی تا پا قیامت کے دا رحمت پا نظر نبی عرض میں داو چی یو سڑے دا سپی سملی او تبارک اللذی ہوئی دا سڑے چی مرشی دا تبارک اللذی با دا پا قبر سوکیدار والاری دا قبر تا عذاب چی رازی نو دے بے لاندے ورطلو تا نپری دی وہی ہے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی عرش پا چی سوک یو تبارک اللذی سر تعلق ساتی نو تر قیامت پورے با پا دا قبر عذاب نہیں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھی دی وہ یورون آفیس تا یو سڑے راگے چراش زمون کور کے ختم دے آگا ورطل سمپخ کری دی ویلی کیر سنگا شے دے وی جی کیر
سپین غوندې شي. هغه سپین څنګه وي؟ سپین داسي لکه بطه. اړوند ورته وایي بطه څنګه. نو د هلک ورته لاس داسې کوکړی غوندې دی او د بطې شکل یې ورته جوړ کړی دی. نو د حافظ لاس یې اغستی دی، د بطې داسې مخوکه غوندي او داسې سري او لاندې نه داسې غټه غوندي. اړوند ورته بچیه زه ستا کور ته ختم ته نه ځم. وی چې ولې؟ وی دا کیر خو ډېر کوږ دی، خوراک سره به مې مری کې ونښلي. خیال وکړئ د هلک ورته څومره تقریر وکړو، کیر دی او سپین دی او خوږ دی او لیکن روند پې نه پیدا. او که دغه کیر دی او فرج کې راوړی دی او روند ورته ویل سم پخ کړي دي، ویل به جي کیر څنګه شي او ورکړی چې دا دی ویسه که پټکي به پې پوه شي. نو کوم شی چې ذوق سره تعلق لري آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. عزیزانو د تیرو جمعو بیان سره یو خبره ورته وکړه. مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې یو بزرګو چاته تپوس کو چې یاره جی زما ډېر شوق دی چې دا قبر څنګه شی دی. اول ته صحیح سکیږي څه پوښتنه کیږي. هغه ورته بچیا داس چل دی که څو ورځې پس زه مړ شوم نو ما سره په قبر کې کاغذ او قلم کېده، نو ما باندې چې لاندې څه تېر شوي وي 3 ورځې پس راشه به مې لیکلي پاس به په قبر کاغذ پروت وي. څو ورځې پس بزرګ مړ شو، د ورسره کاغذ او قلم لاندې په قبر کې کېښو. چې کېښو 3 ورځې پس ورغی نو هغه ورته لیکلي چې بچیا داس چل دی چې د قبر معامله ذوقي وه، سکلو سره تعلق لري. او کم شی چې د ذوق سره تعلق لري هغه په بیان کولو د چا په سمجھ کې نه راځي. که زه هر څومره بیان درته وکړم نو ته به پرې نه پوهېږې. خو یو ټکی مې واوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړې ده په هغې 14 ایمان لره. ځکه ما سره همغه معامله وشوه چې ما په حدیث کې کومه معامله د قبر کتلې وه. تاسو خیال راغی؟ نو عرض دا و چې زه لاړم او ته را روانې، په سترګو به هم ګورې او په ژبه به هم سکې چې قبر کې څه کېږي. نو عرض مې دا و چې قرآن او حدیث دا ذوقي څیزونه دي، ذوقي څیزونه دي، سکلو سره تعلق لري، رابطه سره تعلق لري چې ورنږدې شي په ماین شي. بیا خبرې د هغه سړي چې سړي له خوند ورکوي چې اول هغه سړی خوښي، چې کوم سړی خوښ نه وي د هغه خبرې هم سړي له خوند نه ورکوي. نو اول به د خدای خوښیږي، په خدای به مینېږي، هغې نه بعد به د خدای خبرې خوند درکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول خوخیږي او پاغه به مینېږي نو بیا به حدیث تعالی خوند. تاسو وګورئ په دې اخبارونو کې حدیث راځي، هغه حدیث وګورئ څوک ګوري نه، ارشاد نبوي څوک ګوري نه. که ګوري د لیډرانو بیان به ګوري، د حکومت بیانونه به ګوري، د جنکو فوټوان به پکې ګوري کنه جی. نو عرض میں داو چې د پیغمبر خبرو ته نه کتل او هغې سره رابطه او تعلق نه جوړول، دا دلیل د دې دی چې د دې قوم پیغمبر خوښ نه دی. قرآن کریم متعلق چې د یو مسلمان پړه کې دا رانشي چې دا زه پړاو کم چې دې کې خدای څه ویلي دي، عمر ټول تیر شي، ژوند ختم شي او دای پړه کې اډو سودا پیدا نشي چې د الحمدونه تر والناس پورې دې کلام کې خدای ویلي څه دي. دا خلق به د مرګ نه وروسته په قیامت کې د قرآن د شفاعت څنګه تمه کوي. ملا به درپسې ووایي او تبارک الذي به ووایي او په قبر به د الحمد ووایي او ته به چې دی وبخلی شي. دا کوم خوبونه ګورئ تاسو بدبخت قومه، دا کوم خوب ګورئ، دا تصورم مه کوه. زما عزیزانو عرض داو چې قرآن کریم پڑھاول غواړي
په دې ځان پویول غواړي، حدیث دا پړاول غواړي، په دې ځان پویول غواړي چې خدای څه ویلي دي او بیا پیغمبر څه ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلو نه بعد قرآن کریم غوندې عظیم کلام راوړو او داسې کلام یې راوړو چې هغه معجز دی، دنیا عاجزه کړې ده او تر اوسه پورې د دې قرآن جواب چا نه دی کړی. اعلان یې وکړ چې راشئ کنه، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که تاسو په شک کې چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، یو صورت خود دې په مثل را پیدا کړ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، که دا کار مو نه کړ نو هیڅ چرې به ونه کوي، آینده به مو نه کوي. که اوس عاجز شوئ او د دې قرآن جواب مو نه کړ نو آینده به مو نه کړی شي. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، هغه اور نه ځان بچ کړئ چې د چا خشاک به بنی آدم وي او کاڼي به. د جهنم خشاک به څه شي چې اور په بلیږي، بنی آدم به او کاڼي به. ته به داسې بلیږي لکه لرګی چې بلیږي. زما عزیزانو عرض داو چې راتلو نه بعد قرآن کریم غوندې عظیم کلام راوړو. دا هغه کلام دی چې نن مسلمان قوم ته پروت دی، راغلی څه دی، غرض یې څه دی او مسلمانان کوي څه. په ملک کې وګورئ دومره سپک دی، خدای هیڅ شی نه کوي لکه ستا په ملک کې چې قرآن سپک دی. د دې داسې مثال دی، په یو میز قرآن هم پروت دی او د پیرنګي قانون هم پروت دی، او تا نه تپوس وشي چې کاکا په دې قرآن فیصله کوي او که د پیرنګي په دې قانون کې، ته ورته ګټه مې پس کې په قرآن کې بیلې او پیرنګي په قانون کې ګټې. وایي زه قرآن ناسې قربان شم، دا د پیرنګي په قانون فیصله کوم. ستا د ټول ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کې، قرآن ستا د ملک فیصلې نه کوي. او زما عزیزانو عرض داو دا ټول فراډ او دوکه ده. دا څومره چغې سورې چې تاسو اورئ شریعت ته. اوس نن اخبار کې دي چې مارشالله اوچته شي نو شریعت عدالتونه به شروع شي. دا بل ډول کې وغږوئ نو هره ورځ که تاسو وګورئ رنګ رنګ ډولکي زمونږ په دې ملک کې غږي. نو دا بل ډول کې وغږولو چې مارشالله اوچته شي نو شریعت عدالتونه به شروع شي. شریعت عدالتونه خو دې فلحال شروع کړي دي، های کورټ بینچونه او شریعت ججان دې کینولې دي، فیصلې څومره وکړې په دې ملک. نو خدای پاک دې یو کتاب زه وایم چې د ډمانو جوړ کړي ناولونه هغه وګوره دومره سپک نه دي په ملک کې لکه قرآن کریم غوندې کتاب چې سپک. د دې نه لوی سپکوالی د دې کلام بل هېڅ نشي کېدی سوا د دې نه چې دا دومره عظیم کتاب موجود دی او ته د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کې یا د اسمبلی په قانون. اسمبلی څه زمونږ ملک اول دا ممبران وګوره دا څه دي چې دوی به مونږ له قانون جوړي، دوی خو په خبره نه پوهي. تاسو وګورئ که دوی کې په خبرې پوهېدو اول دوی دا نه پوهېږي چې دا د کالاباغو ډیم جوړېږي لګیا دی، د دې فایده څه ده او نقصان یې څه دی. دوی په دې 16-15 نه دي خو د کاکا خوشحالولو دپاره بیان ورکي. سوچ وکړه اسلام کې خدا نشته چې یو ځای آبادین او بل ځای وران کا. دا شته په اسلام کې چې یو ځای آبادین او بل ځای وران کا. پنجاب لدی وبځي او صوبه سرحد دې ټول د اوبو جیل شي، صوبه سرحد دې ټول وران شي خو پنجاب دې آباد شي نه. دا کوم ځای کې لیکي دا فتوا چا ورکا؟ دا قومي اسمبلی کې چې کوم مليان ناست دي دوی به دا فتوا ورکړي کنه.